السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو ملګری ستاسو ورور عرفان الله. تاسو ګورئ مفتي عرفان الله صاحب چینل. د ټولو نه اول خو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ووهئ د دې دپاره چې هر نوي معلومات هغه که دیني وي که هغه دنیوي وي که هغه معاشرتي زندگی سره متعلق وي هغه تمام معلومات هغه تاسو ته میسر کېږي په اسانتیا باندې. ځان نن زموږ سره مختلف ملګري او ټول نوجوان طبقه هغه حاضره ده او اول خو د الله نه زه دعا کویم چې الله تعالی دې دوی باعمله جوړ کړي. د دې لپاره چې کومه ابدي زندګي را روانه ده هغه د دوی دپاره سمه شي. څومره نوجوان طبقه چې ده هغوی ته زما التماس او اپیل دا دی چې 5 وخت د لمانځه اهتمام دې شروع کړي. ځکه لمونځ داسې یو اهم رکن دی چې په قیامت کې به د ټولو نه اول د لمونځ متعلق تپوس کېږي. نو پکار دی چې تمام نوجوان طبقه چې ده هغه د لمونځ اهتمام وکړي. دویم دا چې ځان له ګناهونو نه بچ وساتي. عام طور باندې زمانه کې فیسبوک او انټرنیټ دی په دې باندې فحش شیزونه ناکاره شیزونه د دې د کتلو نه ځان بچ وساتي. ځکه د دې د کتلو د وجې نه د انسان په مخ باندې چې کوم نور او رڼا ده هغه ختمېږي او د انسان په زړه کې تیارې دا رادنده کېږي. موږ سره ډېر ملګري دي زمونږ عظمت علي صاحب دی، طاهر صاحب دی او دارنګې عادل صاحب دی، رفیع الله صاحب دی. د دوی ټولو دا خواهش او التماس دی چې ته مونږ ته یو څو اشعار ووایه. نو زه به یو څو اشعار ووایم، یو شعر به د اردو ووایم، یو به د عربي ووایم او بیا به مونږ خپل کلام اختتام ته ورسو. نو یو شعر هغه د دې متعلق دی چې دنیا کې انسان ته لوی مقام میلو شي، شهرت میلو شي، د دې هیڅ وقت نشته د الله په نظر کې. اصل کې د انسان نوم او شان دا دی چې یو کس د الله په نزدیک مقبول شي دا سړی د الله په نزدیک محترم دی. نو حضرت سید سلیمان ندوی رحمه الله هغه فرمایل ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے گے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیاتی دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیاتی دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. وی دنیا کی کسانگی زما جون تیر شي زما هیڅ پروا نشته ځکه دا خو عارضي ژوند دی. اصل کې دا دی چې د انسان نه الله تعالی راضي شي او هغه ابدالاباد ژوند دا د انسان ښایسته شي، دا د انسان منور شي. دارنګې نور هم شاعران ډېر ښایسته کلامونه یې دا وي. یو شاعر وایي چې وکم من صحیح مات بغیر علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر، وكم من عروس فزجنوا لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر. څومره تندرست داسې دي چې هغه بغیر څه د بیمارۍ نه مړه شي، بیماري ورته نه وي راغلی اچانک، او څومره بیماران داسې دي چې په کټونو پراته لا مرګ ورته نه راسي، او څومره ناوې داسې چې د خاوندانو دپاره تیارې شوي هغه ته پته نه وي او روح یې دا په لیلة القدر کې قبض شوي وي هغه ته د دې علم نه وي. الله تعالی دې موږ له د هغه ابدي زندګي د تیارۍ توفیق را نصیب کړي. والسلام.